أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سمع بفاحشة فأفشاها. دا باب دے په بیان د هغه چا چې هغه واوري د یو ګناه او د بے حیايي خبره او هغه خوره کی. دا د مؤمن بنده شان نه دی چې د بے حیايي خوري یا د بے حیايي خبره خوري او یا د ګناه خبره هغه د خلکو کې خوري. اول خو کوشش وکړئ چې بنده داسې خبره وانوري اډو چې کومه خبره خلاف شریعت دي، د الله او د الله د رسول د ناراضتیا سبب دي چې داسې خبره بنده اډوان اوري. او که چېرې داسې خبره د چا په واګو پریوزي نو هغه خبره چې د بې حیايي او د ګناه خبره نو هغه خورول نه دي پکار. نو په دې دا د باب نوم دی چې چا یو خبره د بې حیايي واورېده او هغه یې خوره کړه، نو دغه انسان هم دغسې ګناهګار دی چا چې دا خبره د بې حیايي کړې ده یا بې حیا کار کړی دی. په دې باب کې امام بخاري رحمت الله علیه درې روایتونه ذکر کوي. لومړنی روایت د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه نه دی. قال چې هغوی فرمایي: القائل الفاحشة، وینکې د بې حیا خبرې، والذي یشیع بها، او هغه انسان چې هغه د بې حیا خبره خوري، نو فی الاسم سواء، دواړه په ګناه کې یو برابر دي. موبایل باندې بې حیا خبرې خوري خلک، یا بله ذریعه داسې وي چې په هغې باندې بې حیا خبرې خوري او چې خلک په هغې سره ګناهګاریږي. د خلکو په هغې سره غوږونه محفوظ نه پاتې کېږي یا سترګې محفوظ نه پاتې کېږي. نو دغه خورونکی هم په ګناه کې داسې شریک دی د هغه چا سره چا چې دا ګناه کړي ده. دا خورونکی هم د ګناه په ګناه کې د هغه ګناه کوونکي سره یو برابر دی. حدیث مبارک بلکې راځي چې چا من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، چا چې د یو ښې خبرې بنیاد کېښود نو چې چا په هغې باندې عمل وکړو نو ده ته به خپل اجر هم میلاویږي او د عمل کوونکو نورو خلکو اجر هم ورته میلاویږي. ومن سن سنة سیئة فله وزرها ووزر من عمل بها، او کما قال صلی الله علیه وآله وسلم. او چا چې یو بد کار د بد کار بنیاد کېښوده، د ګناه بنیاد کېښوده، نو ده ته به خپل هم د دې ګناه هغه چې کوم سزا ده به میلاویږي. او چې چا په دغه ګناه باندې عمل وکړو نو هغه ټولو خلکو د ګناه هغه سزا اب هم ده ته او هغوی سره یو برابر میلاویږي. بل حدیث مبارک دی عن شبیل ابن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها، چا چې واورېده یو بې حیايي خبره د ګناه خبره فأفشاها او هغه یې خوره کړه، نو فهو فيها كالذي ابداها، دا خورونکی په شان د هغه سړي دی چا چې دغه ګناه کړي ده. د دې حدیث او د لومړني حدیث مبارک د دواړو مفهوم تقریبا یو شان دی، الفاظو کې فرق دی. دریم روایت مبارک چې هغه د باب آخري روایت دی عن عطاء انه كان يرى النكال على من اشاع الزنا. دا عطاء سیب نقل کوي امام بخاری رحمت الله علیه چې چا به بې حیايي خوروله نو هغوی ته به هغسې سزا ورکوله څنګه چې یو انسان یو زناکار یا یو بدکار انسان ته سزا ملاویږي نو ده به په هغه باندې سزا جاری کوله. نکال ویلی کېږي تعزیر ته، سزا ته شرعي سزا ته ویلی کېږي. د دې په نسبت باندې د دې مذهب دا او عطاء ابن ابي رباح دی غالبا
چې یو انسان د ګناه خورونکی دی نو دته د هم هغه سزا ملاوي شي څنګه چې ګناه کوونکی ته ملاويږي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو د خو خبرو خورونکی جوړ کړي او د بدو خبرو د اورېدلو نه، د بدو خبرو د کولو نه او د بدو خبرو د خورولو نه د الله تعالی موږ او تاسو ټول امت د نبی عليه السلام محفوظ او ساتي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى زموږ ټول ګناهونه معاف کړي، نبی عليه السلام د ټول امتیانو ګناهونه معاف کړي، د ټول حاضرین ناس ته قبول کړي. الله خپل رضا د نبی عليه السلام کامل اتباع نصیب، پریشان حال او پریشانی ختم کړي، بیمارانو ټول ته سره زموږ شفای کامله نصیب. خپل حزابونه الله تعالی په ټول جهان او ساتي، حجر د عمر سعادتونه بار بار نصیب، مجاهدین مبلغین او د دین د خادمین مدد او نصرت فرمایي. الله تعالی د خیر او د رحمت باران را باندې وکړي، ایمان مخاتم نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحمت.